السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امینوال محمد اسماعیل خان یم د سوات نیوز ډاټ کام سره دا مهال په کابلګرام کې موجود یم او د کابلګرام موسم او بیا خصوصي توګه د ضلع شنګلې موسم بیا خلکو ته هغه د ژمي ورځې یادېږي. بیا داسې باران شروع شوی د پرون نه پرسته دغه باران شروع شوی دلته په کابلګرام کې او دغه باران وریږي. خلک موسم انجوای کوي او دا اوس هم دلته ډېر ښایسته باران دی. ډېر خلک کوم چې په بهر نه راغلي دغه منې او په دغه سیل سپاټو منې ډېر خوندونه اخلي. دلته موږ سره ډېر کسان هم موجود دي. د یو څو کسانو سره به ستاسو خبرې هم کوو آیا هغه د موسم په هکله باندې څه وایي. د هغه بیا خلکو څه وخت داسې و چې خلکو کوټونه موټونه هغه هر څه اوښتي وو. اوس دوباره خلکو بیا هغه کوټونه واغسته. بیا د موسم انجوای څوک د پارټیانو طرف ته روان شو، څوک بل طرف ته، څوک بل طرف ته، صرف د موسم انجوای کولو دپاره. د خدای پاک هغه رحمت بیا نن په کابلګرام او په شنګله کې شروع شوی. نو راځئ د یو څو کسانو سره ستاسو مخامختیا کوو، خبرې اترې به کوو. مینوالو دا مهال موږ سره دلته یو ډېر قدردان ملګری ولاړ دی او زما رور هم دی میکایل. د هغه نه به تپوس کوو. د ټول لمبې خو ډېرې زیاته مننه کوو ستاسو. د موسم په هکله به راته څه وایه. نن په کابلګرام کې بیا هغه باران دی او داسې ژمي ټایپ موسم یې جوړ کړی. ډېر خلک چکرو له دې له روان دي. نو څه به وایه د موسم په هکله؟ یاره زه به تاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو په دې باران کې شنګلې ته راتګ وکړو، دلته کې راغلی. زه خو پخپله چې دی بېګا د پېښور راغلی یم نو هغلته کې خو ډېره ګرمي وه. نه دلته کې خو موسم ډېر ښکلی یخ دی او ما سهار چې دی کور کې دغه وکړو چې د خپل کوټ مې راواغست، بوټان مې په خپو کړو. موسم ډېر برابر دی او ښکلی نری نری باران ورېږي. نو چې څوک هم دا ویډیو ګورئ نو هغه ته زه دا خواست کوم چې شنګلې ته راشئ او دا باران انجوای. ګرانو مینوالو څنګه چې ما تاسو ته وویل ډېر زیات باران ورېږي. دا نری نری باران پرون نه پرسته سټارټ شوی دی. ډېر خلک دغه سیل سپاټو طرف ته کوم چې ټوریزم سپاټس دی هغه طرف ته تګ کوي، هغه طرف ته چکر کوي. خو دا مهال موږ سره ولاړ ډېر قدردان ډاکټر عزت غني د هغو نه به د موسم په هکله تپوس کوو چې آیا دوی څومره دا موسم انجوای کوي. او په خپل کلي کې زه هم خپل کلي کابلګرام کې موجود یم او دوی هم خپل په کلي کې دي. دا زه به دا ووایم چې بیهاینډ د کیمرا دوی ما ته دا خبره وکړه چې مسافر دي وس راغلي نو څومره مزه دوی د دې موسم نه اخلي، څومره دا موسم انجوای کوي. ټول لمبې خو ډېرې زیاته مننه کوو ستاسو موږ سره ودرېدی. د سوات نیوز ډاټ کام لخوا ټایم ورکړو. خو دا راته ووایه چې د موسم په هکله به راته څه وایه، څومره خوندونه ترې راخلی او څومره مزه په دې بارانه موسم کې. بسم الله الرحمن الرحیم. شکریه اسماعیل خان. د موسم په حوالې سره خو زه تاته دا ووایم چې باران چې دی هغه د الله رحمت دی او چې څومره هم ورېږي نو زموږ پې شکر دی. خو بل خبره زه دا کوم چې دلته چې پاتې کېږي نو هغه زیاتتر غریب عوام دی. نو د هغو کورونه کچوي، هغه چې دی په باران چې دلته په اوږدو شي نو بیا د هغو کورونه ساسي، هغو ته تکلیف وي. بل د هغو چې دی کم جانور چې هغو ساتي نو هغه کم چې غوجله ورته وایي نو هغه هم ساسي. نو دغه نمونه تکلیف دلته وي هغه غریب عوام ته. نور خو شکر د الله دی، موږ ته خو څه مسله نشته، هر څه باندې پوره په دې باندې موږ د الله ډېر شکر ادا کوو. څنګه چې تاسو خبره وکړه د دې نه مخکې ما سره میکایل صاحب هم خبرې وکړې، خو تاسو دا خبره وکړه چې د دې نه دا معلومیږي د ولس درد ستاسو په زړه کې دی. دا خبره تاسو وکړه چې د باران سره سره دغه کم غریب خلک کورونه چې کم ستاسې غریبې کورنۍ چې وي نو د باران خو یقینا چې د خدای پاک رحمت یې په مسلمانانو باندې. خو تاسو دغه ځای کې د دې مطلب دا چې د غریبانان به د دې باران نه لږ تنګتیا کوي په وجه د دې چې د هغو کورونه ساسي. نو آیا دلته په دې کلي کې د غریبانانو ریشو سیوا ده په نسبت د مالداره خلکو؟ نو سیوا خو نه هر مالدار ته دا پکار ده چې هغه د غریب مرسته وکړي. په کومه چې په غریب باندې سخت وي په هغې کې د هغه مرسته وکړي. هغه یوازې موږ ته نه، هغه چې دی هر مالداره دی هغه ته دا پکار ده چې هغه د غریب مرسته وکړي. یوازې په باران کې نه، په هر سچویشن کې چې دی په هغه باندې کومه سخته راځي نو چې د هغه سره هغه شانه بشانه ودرېږي. نو بل خوا ته که موږ خیال وکړو ډاکټر صاحب چې کوم د کرونا وایرس د خوف چې کوم پیلاو شوی دی په دې کې حکومت ولګېد، مارکیټونه یې هم بند کړه، هر څه یې بند کړه. زیاتر د غریب دغه دیاړي چې کوم وي کوم د هغو جیب خرچ وي روزمره دغه په دغه کې وي کوم چې د مارکیټ ته تګ راتګ وي عام په دغه روډونو باندې نو هغه هم حکومت بند کړو. حکومتي چارواکو له پکار نه دي چې آیا هغو له څه نه څه انتظام وکړي د دغه یو وخت روټۍ به هغو ځان ته څنګه پیدا کوي.
نو بالکل دا تکلیف خو جو تقریبا ټول عوامو ته دی او بل کوم چې زموږ د کابرګام مارکیټ یادېږي هغه سهار د 10 بجو نه واله تر د ماښام 2 بجو پورې د هغې ټایمینګ یې ښودی دی نو که دا ټایمینګ سهار د 8 بجو نه شروع شي او د 2 بجو پورې شي نو هغه رش چې دی په بازار کې هغه به کم وي که د 10 بجو نه کم کسان به چې دی په 10 بجې مارکیټ کولی شي نو ټول به چې دی په یو ځای باندې مارکیټ ته ځي نو هغه رش خو ښه سیوا کېږي زموږ په هکله خو دغه رش چې دی صحیح نه دی او دا کومه فیصله چې ده نو د دې نه موږ مطمئن نه یو. ډیره زیاته مننه دا تاسو ډاکټر صاحب خبرې هم واورېدې موسم ډېر زبردست دی خو بل خواته حکومتي چارواکي چې دی د غریب سره ملاتړ نه کوي د غریب سره مرسته نه کوي خو دلته ماشومانو سره هم خبرې کول زه ضروري ګڼم ولې چې د سوات نیوز ډاټ کام چې دی د هر هغه کس ټیلنټ ښکاره کوي د هر هغه کس مرسته کوي چې په هغه کې څه نه څه ټیلنټ وي نو د ماشومانو سره به هم خبرې اترې کوم چې آیا ماشومان په دې موسم په هکله باندې څه وایي نو راځئ زما سره جی مینهوالو د سوات نیوز ډاټ کام سره څنګه چې تاسو ته ما وویل چې موږ وړو له مینه ورکوو نو دلته یو ماشوم دی بیهایند د کیمرا ما ته وویل چې ما سره لږې خبرې وکړه د دونه به تپوس کوو د ټول لمبې ستاسو نوم څه نوم راته ووایه فقر په زوره ذوالفقار ښه تاسو سکول وایئ سکول ته ځئ ښه د سکول خو ما خیال چې اوس په چوټیانې نو تاسو له چوټیانې ولې درکړلې لږ رانږدې شه تاسو ته وجه معلومه ده چوټیانې دله ولې درکړلې کرونا وایرس دپاره ښه نو دا کرونا وایرس تاسو ښه وایئ که بد وایئ چې کرونا وایرس د وجې تاسو په کور کې ناست زیاتره خو تاسو تنګ یاست کرونا وایرس زنده باد څنګه چې تاسو د ماشوم دا خبرې واورېدې چې هغه وایي کرونا وایرس زنده باد دا کرونا وایرس خو تاسو دې ته ولې زنده باد وایي دا خو لکه مرض دی د دې د وجې خو انسانان مړه کېږي حکومت داسې خبرې کوي تاسو له چوټیانې درکړلې نو دا تاسو ولې د کرونا وایرس ته زنده باد وایي ذوالفقار صاحب زموږ چوټیان موږ کرونا وایرس دپاره چوټیان کرونا وایرس د وجې چوټیانې راکړې کرونا وایرس د وجې تاسو چوټیانې راکړلې او ته وایې چې کرونا وایرس د وجې که نه ذوالفقار صاحب نو کرونا وایرس خو یو داسې مرض دی چې هغې د لاسه انسانان خرابېږي تان چې څه حکومتونه دي هغو ټول دا خبره کوي چې کرونا وایرس یو عذاب دی نو ته ولې وایې چې کرونا وایرس زنده باد موږ چوټیان نه کوي کرونا وایرس چوټیان زموږ دپاره کرونا وایرس زنده هسې نه کوي نو تاسو دا د ذوالفقار دا خبرې واورېدې چې هسې زموږ چوټیانې نه کېدي د کرونا وایرس د وجې زموږ چوټیانې شوې مطلب دوی چوټیانو ته خوشحاله دي ماشومان دي په دغه حساب خو نه پوهېږي چې کرونا وایرس چې کوم خوف د دې دی کوم دغه دی صرف د دې دا وجه ده نو امید لرم چې ستاسو به خوښه شي دغه پیغام تاسو ټولو ته چې شنګلې ته راتګ وکړئ شنګلې ته راشئ د شنګلې ښکلا وینئ په بارانه موسم کې واورینه شنګله وینئ د سوات نیوز ډاټ کام سره خپل کشر ورور محمد اسماعیل خان ته ورکړئ اجازه د بل نیو پروګرامو پورې